السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم مینوالو چې روغ جوړ او خوشاله وي. الله مو خوشاله لره. نن زه ستاسو سره یو ډېره اهمه او ضروري مسله چې ده هغه بیانوم، او هغه مسله دا ده چې د هغې کې د ډېرو کسانو نه چې دی کمزوري کېږي. هغه مسله د سهار د سنتو د سهار لمانځه نه مخکې چې کوم 2 رکعته سنت دي د هغې متعلق بیان درته نن کوم. خو د دغه مسلې بیانولو مخکې چې کوم ورونه چې دي هغوی په اولني ځل دا ویډیو ګوري نو د هغوی خدمت کې دا عرض دی چې دا چینل سبسکرایب کړئ. دغه ویډیوګانې مې تاسو ته چې دی د هغه میلاویږي، او دا ویډیو چې دی دا د ثواب فریاد باندې ډېرې زیاته شیر کړئ چې کوم مسلمانان وروڼه چې دي هغوی نه دغه څیز کې د مسله کې چې دی کمزوري کېږي چې هغوی د دغه مسلې نه چې دی هغه خبر شي. مینول د سهار لمونځ په باره کې اکثر کسان تپوس هم کوي چې د سحر مونځ سړی کوي نو امام په جمع باندې ولاړ دی، نو سنت به مونږ کوم ځای کې کوو، څنګه به کوو. نو بعضې کسان وایي چې یاره جمع ودرېدله نو به ډایرکټ، بعضې کسان نه شي ډایرکټ ودرېږي په دغه باندې فرضو باندې، او چې څنګه سلام وګرځي بس ډایرکټ پاسې ولته کې سنت کوي بیا. او بعضې کسان داسې چې هغوی اډو کوي نه بیا. نو د سحر د سنتو مسله دا ده چې کله په جمع باندې امام ودرېدو یو کس وروستو راغی، ٹھیک شو، نو دی به سنت کوي او یو سیټ ته به ودرېږي. بعضې کسان به کې بیا لا دا وایي چې یاره کله ته د امام اواز تر کومه پورې وړی هغه ځای کې به نه ودرېږي. نو دا پکې دا مسله چې دی دا نشته دی. مسله دا ده چې کله په جمع باندې امام ولاړ دی یو کس راغی هغه به یو سیټ ته ودرېږي. مثال کے طور پر صحن دی او برنډه ده او دننه حال دی، حال کې جمع ولاړه ده نو برنډه کې دې ودرېږي، صحن کې دې ودرېږي. یا دا دی چې جمع دی یخني ده په صحن حال کې چې دی جمع ولاړه ده دی یو سیټ ته ودرېږي، خو دغه سنت دی وکړي. د کومه پورې به کوي؟ سنت به تر هغه وخته پورې کوي چې یو کس د سلام نه مخکې امام لاندې کولی شي. مثال کے طور پر سلام لا امام نه ګرځولی دا کس سنت کوي او لږ مختصر کوي سنت کوي او د امام ته رسیدی شي، نو تر هغه وخته پورې به دا سنت چې دي دا نه پرېږدي، دا به کوي یو سیټ ته به ودرېږي او دا سنت به کوي. ٹھیک شو. اوس یو کس داسې دی چې هغه راغی خو امام کې دویم رکعت کې دی اخري قاعده کې دی که اوس دی په سنتو ودرېږي نو د ده نه چې دی جمع ځي فرض ته ځي، نو بیا د سنتو درجه چې د هغه فرضو ته نه رسي نو بیا به د سنت پرېږدي، خو دا په مونځ پسې ډایرکټ بیا نشته، دی به د اشراقو نه وروستو بیا کوي. د اشراقو ټیم شي نو د هغې نه وروستو به دغه 2 رکعته سنت چې دی هغه وکړي. نو قضا هم کولی شو د هغې په قیم مقام چې دی نفل هم بیا کولی شي، دا چې دی د نفلو قیم مقام بیا وګرځېږي. ځکه د سحر د سنتو په باره کې نبی علیه السلام ډېر زیات تاکید کړی تر دې پورې چې که تاسو اصولو په خپو کې چغی هم چې دی دا سنت ویل مه پرېږدئ. نو دغه سنت چې دي دا پرېښودل نه دي پکار. ډېر کسان داسې چې هغه ښه ټیم ورته ایمان جمع ودرېږي او راشي ایسته ډایرکټ ورسره ودرېږي او بیا وروستو د لمانځه نه پس چې حالانکې د سحر د فرضو نه وروستو بیا چې دی نور سنت او یا نور مونځ چې دی هغه نشته دی اشراقو پورې دغه مونځ دی د فرض دغه سړی کولی شي د دې نه علاوه چې د نور مونځونه یا نور نوافل چې دي یا نور سنت هغه نشي کولی. نو مینوالو دې باره کې چې دی لږ د احتیاط نه کار اخلي چې کله جمع ولاړه ده یو سیټ ته چې دی لکه اوس یو کس دا و چې لکه کوم ځای پورې د امام اواز اوري نو هغه پورې به سنت نه کوي. نو په دې ښاریو کې په بعضو ځایونو کې خو چې دی په لوډ سپیکر باندې جمع کېږي نو خو کورونو ته اواز را رسي، نو څه کې هلته کې به هم څوک چې دی بیا سنت نه کوي. نو دا مسله نشته دی. مسله دغه ده چې د امام اواز اوري هم خو یو سیټ ته به ودرېږي او دغه سنت چې دی هغه دې وکړي، او کله چې بیا ترې جمع تلله او ټیم لږ نو بیا دې په جمع کې حاضر شي، خو د جمع نه وروستو بیا ډایرکټ سنت د سحر دی نه کوي، دا د اشراقو نه وروستو چې دی هغه بیا وکړي. نو امید لرم مینول چې ویډیو به هم خوښه شوي وي او د ډېرو کسو ملګرو نه به پکې کمزوري هغوی به هم خبر شي، او کو د دې متعلق بیا هم چا ذهن کې سوال او تپوس نو کمنټ چې دی هغه کولی شي. خو دومره ده چې دا ویډیو د ثواب په نیت سره شیر کړي. ډېرو کسانو نه به دې کې کمزوري کېږي چې هغه مسلمانان وروڼه د دغه مسلې نه چې دی هغه خبر